नसीराबाद के करीब जो है वो अचानक से धमाकों की आवाज सुनाई दी गई, जो कि यके बाद दीगरे 3 धमाके हुए हैं। एनी शाहिदीन के मुताबिक अहले इलाका में जैसे ही खौफ लाहौर के बेगाश पे ध्रे धमाके शवी दी او دې پیرې پنجابیانو له भरपूर د شهادت او د شهادت موقع او د شهادت د درجه او د رتبه او د مرتبه ورله ورکي، ولی چې پښتانه خو اتیا زره سلس کم 1 لک پښتانه شهیدان شو، دغه د شهادت د مرتبه حاصل کړي. نو یوازې په جنت کې به خو کوم نه پښتانه شهیدان نه دیو ته وستا موقع ورکي، وسی په دیو بس راغسه ابل رضی په باولپور کې او وس بیګه په لاهور کې د خیر سره. نو دوی به موږ باندې به بم دماکه حمله یا ډرون حمله وشي، دوی به ویل ته پښتانه دهشت ګرد دي. وش ونه ټینګه کوي پوه شوې پاکستان ایک آزاد ملک ہے، کچاو غولي او کڅوک دی وغو. نو کونه ټینګه کوي زروالي خانه کونه ټینګه کوي، موږ خو ورته ټینګه کړې وه او دې پرې اوس تاسو نمبر دی پوه شوې. الله مو دغه شان دی په شهادت کې اضافه واچوه، الله د بلها شهیدان درکړي. تاسو په موږ باندې بلها الزامونه لګول چې دا پښتانه دهشتګرد دي. په لاهور کې نه پرېږدئ، ریړۍ راله نه پرېږدئ، دوکان راله نه پرېږدئ، چې کوم دی پالش ته هم نه پرېږدئ، پوه شوې کچرې راټولولو ته هم نه پرېږدئ، دا په روډ باندې ریړۍ راله هم نه پرېږدئ. الله دې تاسو له دغه شان د شهادت درجې او بلها بم دماکې دې الله ستاسو په نصیب کې واچوي چې یوازې په جنت کې پښتانه شهیدان نه وي. د پنجابیان پکې هم دا زموږ ورونه دي، مسلمانان دي. الله دې دوی لم چې کوم دی غټ غټ شهادتونه، غټ غټ جنازې او غټ غټ حساب کتاب دی الله پاک ورکړي. الله پاک دې د شهادت ته مرتبه ورکړي.